أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. نانی درس کی ان شاء اللہ العزیز سورۃ انفال پارہ نمبر 10 رکوع نمبر 9 آیات نمبر 67 68 69 درې آیاتونه چې نو هغه به ویلې کېږي. څنګه چې مخکې نه موږ دا خبره سو کړه او تکرار کړه چې د صورت کې چې نو هغه د بدر متعلق زیاتر چې نو هغه احکامات بیانېږي او غزوه بدر پکې بیان شو تفصیل سره. نو اوس په هغې کې د غزوه بدر اخرنۍ حالت د آیاتونو کې بیانېږي چې کله دغه غزوه وشوله نو د دغې غزوې په اخره کې الله جل جلاله مسلمانانو له فتح او کافرانو له شکست ورکو. نو چې کافرانو له کله شکست ورکړو نو په هغې کې د کافرانو او یا تنه چې دی نو هغه مردار شولو او یا تنه کسان چې دی نو هغې قیدیان شول. څنګه چې مخکې مونږ ویلي ولو چې دا د اسلام د ټولو نه وړاندنۍ لوی جهاد لویه غزوه وه. نو د دغې وخته پورې د دې احکاماتو پته نه لګېدله چې مالی غنیمت میلاو شي د هغې سره به څه کول غواړي. دغه شانتې چې دی نو هغه کم قیدیان راشي نو د هغې سره به څه کول غواړي. د دې دواړو خبرو متعلق چې دی نو هغه د دې نه مخکې څه حکم نه و راغلی ځکه دې نه مخکې جهاد نه. نو چې کله جهاد نه ولو او دا دواړه خبرې تعلق چې نو هغه د جهاد سره ساتي نو د دغې متعلق پته نه وه. نو چې کله دغه حکم تیر شو داسې د دې حکم لا نه و راغلی نو چې کله نه و راغلی نو مال غنیمت چې دی نو هغه میلاو شو. نو د مال غنیمت متعلق مخکې تفصیل سره چې نو هغه تیر شول. یسألونک عن الانفال بیا د هغې نه وروسته هم بیا په بله ورځ چې نو دوه درې ورځې درس کې مخکې چې نو هغه هم تیر شول چې الله رب العزت وی چې مال غنیمت دا د الله رب العزت چې نو هغه دی د الله د رسول دی د هغوی د رشته دارانو دی هغه ټول مصرف تفصیل سره چې نو هغه تیر شولو. اوس دویمه خبر چې نو هغه دا پاتې شوله چې کم کسان په دغې حالت کې نو هغه قید شي نو دوی چې اوس کله قید و بند کې وتړلی شي او راشي نو د دې متعلق به څه حکم وي. نو د دغې متعلق نو هغه لا څه حکم نه و راغلی. نو چې کله دوی رالل نو حضور علیه الصلاة والسلام سره چې دا غلامان دوی هلتې بدر کې قید شولو بیا د هغه ځای نه مدینې منورې ته راویستل. نو مدینه منوره کې نبی علیه الصلاة والسلام د صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین سره مشوره وکړه. بلکې دا چې نو حضرت جبریل علیه الصلاة والسلام رالو هم نسائی کې ترمذی وغیره د احادیثو کتابونو کې چې نو هغه ذکر هم موجود دی چې هغوی راللو نو حضور علیه الصلاة والسلام ته وویل چې د دوی متعلق به ستاسو د صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین سره مشوره وکړئ چې دوی سره چې نو هغه څه حکم وکړو. صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین سره چې کله نبی علیه الصلاة والسلام مشوره کوله نو حضور علیه الصلاة والسلام وی بس د دې متعلق ستاسو څه خیال دی. حضرت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه دا هغه وفرمیل چې د الله رسوله دې زمونږ دشمنان ول ستاسو دشمني ټول عمر کړې ده مسلمانانو ته اذیت رسولی دی د دین اسلامي مخالفت کړی دی آن تر دې چې د دوی د مظالمو د وجې نه موږ په هجرت باندې چې دی نو هغه مجبوره شو هجرت مو وکړلو. زما رایې چې دی نو هغه دا ده چې د هر سړی د خپل کس نه چې دی نو هغه سر دی وهي. تاسو چې نو هغه د حضرت عباس نه سر وهئ بیا وروسته رضی الله تعالی عنه شو. زه به د خپل ورور چې نو هغه د زید بن خطاب نه سر ووهم. حضرت علی رضی الله تعالی عنه به د خپل ورور چې نو هغه د عقیل نه سر ووهي. ابوبکر رضی الله تعالی عنه به د خپل زوی چې نو عبدالرحمن نه سر ووهي چې بیا وروسته دا مسلمانان شي. نو بلې کې دا سم مسلمانان شي ول بیا نو حضور علیه الصلاة والسلام ته دې سوی نبی علیه الصلاة والسلام د بل چا سره یشته. حضرت سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه پاسېدو هغې د الله رسول او زما هم دا رایې ده کومه رایې چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ده نو دا رایې زما هم د دغه شانتې وشي. نبی علیه الصلاة والسلام د بل چا سره یې شته. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه او د الله رسول
زما رأی چې دی نو هغه دا ده چې د دې کسانو نه چې دی نو هغه فدیه دې واخیستلی شي او د هغې فدیې په عوض کې دوی دې پرېښودلی شي. ولې مونږ خو کفر له شکست الله پاک ورکولو هغه د هغوی ته میلاو شو او یا تنه سرداران چې دی نو د هغوی مردار شول لاړل. اوس مزید که دا او یا لاړ شي نو یو به کفر به زمونږ خلاف ډېر زیات راتوج شي، ځکه د هغوی به چې دی نو هغه ډېره لویه تباهي وشي، نو د هغوی به ډېر زیات په تهش کې راشي. دویمه دا ده چې موږ د دوی نه فدیه والو نو دوی سره به هم لکوټې احساس پیدا شوی او پیسې چې کمې د دوی نه موږ فدیه کې واخلو نو په هغې باندې زموږ د مسلمانانو چې کم دلته غربت دی، حالات کمزوري دا وپېښه شي، جنګي چې نو هغه اسباب اسلحې وغیره چې نو دا وپې برابر کو، نو موږ به آینده دپاره چې نو هغه قوي هم شو، نو دغه فایده به وشي. دویم بل چې نو هغه حکمت دا دی چې شاید الله رب العزت دې کسانو ته ایمان نصیب کړي، ټولو ته یا بعضو ته به کې الله پاک چې نو هغه ایمان هم نصیب کړي. نبی علیہ السلام نور چا نو نور چې څومره صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین ول نو په هغې کې اکثریت ډېرو چې نو هغه دا خبره وکړه چې زموږ د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه رایې چې نو هغه خوښه ده، دغه شان دې وشي. حضور علیه السلام وویلو دا ډېر شی احادیثو خلاصه ده، هغې مفهوم دا دی. حضور علیه السلام که چېرته ابوبکر او عمر تاسو دواړه چې دی نو هغه په یو طرف کې وی نو بیا به ما ستاسو د خبرې چې نو هغه خلاف نه کو، زه به هم بیا هغه خبره به زما وکړم چې ستاسو د دواړو وه، خو چونکې بس ابوبکر یو طرف ته دی، عمر چې دی نو هغه بل طرف ته دی، نو زه هم په حیثیت د دی چې الله رب العزت ذو رحمت العالمین پیدا کړی، نو زما د رحمت العالمین او د شفقت نو هغه تقاضا دا ده چې دې کسان نه فدیه واخیستلی شي او د دغې فدیې په عوض کې دوی نو آزاد شي. ځکه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورسره دا خبره هم وکړه چې اوس که دوی نه موږ د په میدان جنګ کې مخې لاغلی چې موږ خو به دوی اسره نه کوله، دوی موږ مړه کولو، خو اوس دلته تړلی شوي دي، نو بیا به خلک وایي چې دومره وګوره دوی دوره چې نو هغه د خپلې غصې قابو کې نه ولو چې تړلی شوي غلامان چې دی نو هغه یې قتل کړل، نو بیا به راته خلک دغه خبر چې دی نو هغه هم کوي. نو بهرحال حضور علیه السلام د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په فیصله په هغه په رای باندې فیصله وکړله او دا یې وویلو چې دا کسان چې دی نو دوی د خپله فدیه چې دی نو هغه ادا کړي. 400 درهم چې دی نو هغه په یو کس فدیه مقرر شوله چې یو کس به د خپل عوض کې 400 درهم چې دی نو هغه به ورکوي، بیا د دغه 400 درهم ورکول نه وروسته دی به ازادېږي. چا چې دا نه یې ورکړی د هغه ته به رهایي چې دی نو هغه نه ورکولی شي. په دغه حکم کله چې نبی علیه السلام دا وکړله نو الله جل جلاله ته دا خبره چې نو هغه خوښه رانله، ځکه الله رب العزت اختیار ورکړو، خو الله رب العزت چې نو هغې سره حضور علیه السلام ته دا ویلو او نبی علیه السلام صحابو ته هم ووی چې ګورئ داسې چې نو جبریل امین دا وایي چې الله پاک وایي چې د دې په عوض کې به بیا را روان کال احد کې ستاسو به 80 کسان چې نو هغه هم شهیدان کېږي. ګورئ نو هغوی د الله رسوله که زمونږ 80 کسان شهادت عمومي نو شهادت خو زمونږ اسیم تمنا ده او دا خو د مسلمان چې دی نو هغه د ټولو نه محبوب مرګ چې دی نو هغه د شهادت دی، نو که دغه موږ ته میلاو شي نو دا زموږ چې دی نو هغه څه نقصان په دې کې نشته. نبی علیه السلام یې صحیح ده. اوس چې کله داسې وشو نو الله رب العزت ته دا فیصله چې دی نو هغه خوښه رانله. د هغې یو وجه چې دی نو هغه دا وه چې لا په دغې وخت کې د فدیې متعلق حکم نه و راغلی چې غلام چې دی نو هغه راشي او بیا دغه غلام چې دی نو هغه د ده په بدله کې چې نو دی ورکړی شي او پیسې واخیستلی شي، نو آیا داسې کولی شي که نه شي کولی؟ نو ما څنګه تاسو ته ووایي چې دا اولنۍ غزو وه، نو په دغه وخت کې لا دغه حکم نه و راغلی او صحابه چې دی نو هغه د دې امت اولین خلک دي او د هغه د دې باقي امت دپاره معیاري حق دی، نو چې کله معیاري حق ولو نو الله جل جلاله د هغوی تربیت په کامل طریقې سره کولو. حالن کې دا خو مال طیب دی، مخکې مونږ چې نو هغه هلته ویلو مال غنیمت په شروع کې چې د ټولو نه محبوب مال دا چې نو هغه د مال غنیمت دی، د دې په شان پاکیزه بل یو مال چې نو هغه نشته، مخکې هلته مونږ درس کې ویلو. نو چې کله دغه وشولو نو حضور علیه السلام چې نو هغه وی چې نن چې نو هغه عذاب آثار دا چې نو هغه دومره راغلیو چې د دغې ونې پورې نږدې شو، دوره چې نو هغه راغلیو، خو الله رب العزت په خپل فضل و کرم سره چې نو هغه دغه عذاب اوچت کو. دلیل نو دغه آیات دی لولا کتاب من الله سبق لمسکم فیما اخذتم،
که د الله رب العزت د طرف نه چې نو هغه لیکلی شوی حکم مخکې نه وی لیکلی شوی نو تاسو ته به نو تاسو په دې فدیې اخیستلو کې تاسو ته به سزا چې نو هغه میلاو شي وه. بل حدیث مبارکه کې راځي که چېرته عذاب راغلی وی نو ټول کسان به یې ګیر کړي ول سوا چې نو هغه د عمر ابن خطاب او د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنهما نه نو دغه دوه کسان به پاتې نور به چې نو هغه ګیر شي. اوس حضرات مفسرین وایي چې نو هغه لولا کتاب من الله سبق لمسکم فیما اخذتم د دینه څه مراد دی. نو بعضې حضرات وایي چې د دې نه مخکې که څنګه خیال مو کړی آیت نمبر 33 کې تیر شوي ول چې د دې نه مرادو هغه کس نو الله پاک هغه وعده ده چې در کمې پورې تو په دوی کې موجود دی الله پاک دوی له عذاب نه ورکوي او دوی استغفار کوي. او دویم چې نو هغه حضرات لیکلی لولا کتاب من الله سبق لمسکم فیما اخذتم نو وایي د دې نه مراد نو هغه دا دی چې د دې امت دپاره الله رب العزت مال غنیمت نو هغه حلال کړو. لوح محفوظ کې دا خبره د مخکې نه لیکلی شوې وه چې د دې ټایمه پورې چې نو هغه کم مال غنیمت به حاصلېدو نو هغه به ور راتلو خوړلو به هغه به د هغې د قبولیت علامت او د حضور علیه صلات وسلام او د حضور علیه صلات وسلام د امت دپاره الله رب العزت مال غنیمت چې نو هغه فیصله دا کړو چې دا به د دوی دپاره حلالي. نو دغه حلال ولو ځکه الله رب العزت تاسو له سزا در نکړه که نه تاسو په دې کې چې نو لږ تلوار کړو د هغې متعلق تاسو د سزا چې نو هغه مستحق شوي وي. اوس دا چې آیا چې نو هغه څه چل وشي یو سړی چې نو هغه د قشانتي مالی غنیمتو دې کې چې نو هغه قیدیان راشي نو د دغه قیدیانو متعلق څه حکم دی دې سره به چې نو هغه څه رویه کولی شي. حضرات لیکلي د دې متعلق چې نو هغه څلور حکم دي د دې متعلقو څلور چې نو هغه حکم دي څنګه چې سورت محمد کې بیا وروسته چې نو هغه به راځي. سورت محمد آیات نمبر 4 کې الله فرمایي فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا اسخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا بعد واما فداء حتى تضع الحرب اوزارها. اوس دلته څلور چې نو هغه حکمونه ذکر شوي دي. یو حکم چې نو هغه دا دی چې کم غلامان تاسو ونیول هم دی چې نو هغه د قشانتي قتل کې خبره ختم کړي. دویم حکم چې نو هغه دا دی دوی نه خپل غلامان جوړ کړي. دریم حکم دا دی چې دغه نه اورستو تاسو د دوی نه چې نو هغه فدیه والی و اما فداء تاسو نه نو هغه فدیه والی او د مال په عوض کې چې نو هغه پرېږدئ. او دریم حکم دا دی چې تاسو نو هغه دوی احسانن پرېږدئ دوی باندې احسان وکړئ او د هغه احسان مطابق یې پرېږدئ. فقهاو کې زمونږ نو هغه کم فقهات چې تیر شوي څلور مذهب متعلق یادېږي نو درې واړه حضرات امام احمد ابن حنبل امام شافعي امام مالک رحمهم الله دا حضرات وایي چې نو هغه دا څلور واړه طریقې چې نو هغه سره جایز دي. دې کې چې کم کار هم وکړو غلامان قیدیانو سره بس د هغه قیدیانو سره دا څلور واړه رویې چې نو هغه جایز دي. امام ابو حنیفه امام ابو یوسف رحمه الله امام محمد رحمه الله امام اوزاعی رحمه الله دا حضرات چې نو هغه وایي دوی چې نو هغه مفتو مجانن چې نو هغه نشي آزادولی داسې نشي پرېښودی چې د دوی په بدل کې نه فدیه واخیستلی شي نه څه بل څه شي نه د بل قیدي په بدله کې ورکړی شي او اسې آزاد کړي نو اسې نشي آزادولی. البته د دوی په بدل کې چې نو هغه فدیه اخیستلی چې نو هغه شي فدیه چې نو هغه اخیستلی شي اسې چې نو هغه نه به یې آزادوي. نو بیا ځکه الله وایي فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا نو د دغه نه وروسته بیا صحابه چې نو هغه زړه کې دا خبره پیدا شوله چې مونږ خو تلوار کړی دی او دا کم مالی غنیمت مو چې راغستی دی نو په هغه وخت کې خو لا د مالی غنیمت حکم نه راغلی نو اوس زموږ دپاره کیدی شي چې دی نو هغه دا جایز نه دا حلال نه. الله جل جلاله چې د هغوی اگر شرک لرې کو الله یې نه فکلوا مما غنمتم تاسو چې کم مالی غنیمت میلاو شو دا خورئ حلالا طیبا دا حلال هم دی او طیب هم دی. مخکې مونږ ویلو حلال ویلی کېږي هغې مال ته چې هغه د الله د طرفه د هغه چې نو هغه حلال وي. لکه مثال په طور کې غنم شول جوار شول مالټې شوې څومره چې هم د خوراک کم حلال شیزونه دي دا ټول نو دا ټول شیزونه دا حلال دي. طیب هغې ته ویلی کېږي چې د دې سره د غیر چې نو هغه تعلق نه وي د غیر حق ورسره چې نو هغه نه وي لګېدلی. لکه اوس مثال په طور کې که املوکان خو ډېر شي دي باغ کې ولاړ دي خو ستا نه دي پردي املوکان دي نو حلال دي طیب نه دي خو چې اوس دغه ستا په خپل حق کې هم وي ستا یې هم او دغه شانته دی نو هغه حلال هم وي او ستا په ملکیت کې هم وي نو دې ته طیب وایي. نو ځکه الله وایي دا خورئ دا حلال هم دی
او دغه مال غنیمت سره د بل چا حق چې دی نو هغه هم نشته. اوس دې ځکه یو مسله چې دی نو هغه اصول فقه کې لیکل ده، هغه دا چې یو حکم یو شی دی نو هغه د حکم مخکې نه وی راغلی او په هغې کې سړی چې دی نو هغه سمال یا څه شی هغه چې دی نو هغه کسب کړي او بیا د دغې نه وروسته حکم رالو، نو چې کله حکم رالو نو آیا د دې سره دا ماقبل مال دغه ماقبل شی هغه حلالېږي او که نه شي؟ نو هغه سره حلالېدی شي. لکه مثال په طور کې دلته مالی غنیمت څه مخکې راغونډ شوی و، هغه وخت کې لا حکم نه و راغلی د استعمال، بیا چې وروسته کله حکم چې نو هغه نورم شو نو حکم رالو چې ستاسو دپاره دا حلال دی او خورئ، نو هغه کم چې د هغې د حکم راتلو نه مخکې راغونډ شو نو هغه ټول حلال شو. خو اوس دا د دویم صورت د هغې دا دی که چېرته یو مسلې متعلق حکم د مخکې نه موجود وي، د یوې خبرې متعلق حکم د مخکې نه موجود وي، خو دې سړي ته چې دی نو د دغې د ظهور نه یې شوی، دته دغه عمل دی کوي خو دته د هغې حکم نه دی معلوم. حکم شته قرآن کې هم شته حدیث کې هم شته خو دته دغه حکم نه دی معلوم او دی چې دی نو هغه په دغې باندې دغه پیسې وغیره دا کسب وکړي او بیا د دغې نه وروسته دته پته ولګي چې دا شی خو ناجایز دی، نو آیا په دغې وروسته پته لګېدلو سره د دې نه مخکې چې د کم مال وغیره پې ګټلی دی هغې استعمال کړی دی استعمالیه نو هغه حلالېږي؟ نو هغه نه حلالېږي، هغه نه حلالېږي. لکه علیاذ بالله یو سړی سود کوي یا حرام اشیاو چې نو د هغې کاروبار کوي، اوس د په دې باندې ډېر شی چې نو هغه پیسې وګټلې، دنیا شی چرسې خرڅ کړی دی یا یې نو ایس خرڅ کړی دی او اوس دې توبه وباسي، نو په دغې باندې د ځان له چې نو بل کاروبار شروع کړی یا څه کړی، نو آیا دغه ماقبل حلالېږي؟ نو دا نه حلالېږي ځکه دې حکم د مخکې نه موجود و، د دې پته نه وه نور نو حکم مخکې نه موجود و، دغه حلالېږي چې نو هغه نه. نو ځکه الله فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا واتقوا الله، الله نه ویرېږئ ان الله غفور رحیم، بېشکه الله بخونکی او مهربانه دی. ما کان للنبی ندی مناسب دی او پیغمبر د پاره ای یکون له دا چې وي د هغه سره اسرا قیدیان حتی تر دې یسقن فی الارض چې غلبه بیا عمومي په ځمکه کې، حتی تر دې یسقن فی الارض چې اینو به یې ډېره په ځمکه کې، تریدون تاسو غواړئ ارض دنیا مال د دنیا، والله الله پاک یرید الاخره غواړي اخرته، والله الله پاک عزیز زبردست غالب ذات دی حکیم او د حکمت خاوند دی. لولا کتابون کچری نوی لیکلی شوی کتاب من حکم من الله د الله د طرف نه سبق وړاندې نه لمسکم نو رسېدلی به تاسو ته فیما په هغه څه کې اخذتم چې تاسو واخیستلو عذاب عظیم عذاب لوی، فکلو پس خورئ مما له هغه څه نه غنمتم چې تاسو غنیمت کې واخیستلو حلالا حلال طیبا پاک، واتقوا الله ویرېږئ د الله نه ان الله بېشکه الله پاک غفور بخون کې رحیم مهربانه دی.